زه تاسو ته یو حواله درخول غواړم. لکه موږ عام طور دا وو چېرې د علماو نه نفرت دا د کوم ځای نه خورېدل شروع شول، علماو د نفرت ولې راغلو؟ نو ما تاسو ته دا وی ایډیالوژیکل وار دی، زمونږ په ذهنونو کې کار کولی شي او برین واشنګ را لکوي. موږ په دې نه پوهېږو چې موږ سره هغه دا واوره جي نن دته ثبوت سره چې زمونږ د دې علماو نه دا بعضې ډاکوان ولې نفرت کوي. نو راشئ حقیقت ته نن هغه ښایم. دا ضرور واورئ، دا خپلو بچیانو ته وښایئ، دا خپلو ګاونډیانو ته وښایئ. که نور هېڅ هم نشئ کولی، ما چرم په ویډیو کې نه دی چې زما ویډیو شیر کړئ، خو نن دا حقیقت دا راته ښکاره کوم او خامخا دا ویډیو زه نن سوال کوم، منت کوم دا ویډیو ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته ورسوي. ښه جي دغه کتونکو ته یو دا خبره کول غواړم چې زمونږ مقصد د نوجوان هغه په ضد کې راوستل یا چې کوم دن د یو پارټۍ مقابله کول دا هرګز نه دي. صرف د یو غم دی، یو درد دی چې باثبوته خبره زمونږ د نوجوانانو، مشرانو، نارینو، زنانو او د کتونکو مخې ته راشي چې دا موږ سره نن څه کیږي. دا ما سکجي یو کتاب دی، دا چې کوم دنو کتاب دی او د دې نوم دی روحاني خزائن. روحاني خزائن دا د قادیانانو کتاب دی جی، او دا اوریجنل اصل کتاب دی، دا اوریجنل دی، دا د قادیانانو دی. او مرزا غلام احمد چې کوم قادیانانو پیغمبرو، نو د هغه کتابونه د یو کتاب کې هغه را جمع کړی شوي دي او د دې له نوم روحاني خزائن کړی ښودل شوی. دا 23 جلدو کې دی او دا 23 والیم دی. په دې کې دا ما څخه دی شلم 20 نمبر والیم او جلد دی. په دې کې د قادیانی چې کوم مرزا غلام احمد قادیانی دی، دا غي یو رساله ده تذکرۃ الشهادتین. د تذکرۃ الشهادتین کې په صفحه نمبر 66 گویا خلاصه بداشي چې روحاني خزائن جلد نمبر 20 پاغي کې رساله تذکرۃ الشهادتین د قادیانی لیکل شوی کتاب صفحه نمبر 66 پاغي کې یو عبارت لیکل شوی دی. هغه عبارت علماو نه نفرت ولې دی؟ راځئ نن ثبوت سره واورو. دی یو خبره کوي، زه اردو کې وام بیا پښتو کې ترجمه کوم. سو آج تمہارے ملک میں وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے، اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے. قادیانی دا وی چې کچرته دا علما موجود نه وي نو د دې ملک هغه خلک چې ځان ته مسلمانان وین دي ټولو به زه قبول کړم. گویا قادیانان دا ثابتول غواړي چې زمونږ په لاره کې رکاوټ علما دي، زمونږ په لاره کې رکاوټ ملایان دي. او نن زمونږ نوجوان غریب هم په دې نه دی پویا، لکه څنګه چې قادیانان وایي چې مولا د سایډ تکا، نو اکثر زمونږ نوجوانان غریبانان په ناپوهتیا کې وایي یاره مولا سایډ تکا. نو دا عبارت دا تقریبا کم چې کتون کی وي، نو دا زه خیمه ځکه چې بعضې حضرات وایي چېره دا چېرته هسې رضا وکړه، نو دا عبارت دی د معنې ما دا کرښه راښکلې ده او دا چې کوم دن هغه کتاب دی او په دې باندې لاندې دا نوم لیکلی هم دی مرزا غلام احمد قادیانی. او دا